بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت فرمائي یقینا کامیاب شو مومنان او دې سورۃ المؤمنین مومنون ویل شي تسمیه الكل باسم الجز او بالکل پرونی آیات کې الله رب العزت فرمایي مومنان الذين قد افلح المؤمنون. یو څو صفات د مؤمنانو ذکر کیږي د سورې په تفصیل شوی دی. یو صفت د اعتقاد د وجود د الله رب العزت، الله رب العزت منل، الله واحد لا شریک منل، هغه په مؤمن کې هغه صفت را ایمان ورسره ولا په مؤمن چې ایمان نه لري. الذين هم في صلاتهم خاشعون، پدې کې کیفیت د منذر دی، کیفیت پدې کې ذکر دی. او عن اللغو معرضون، پدې کې اعراض عن الشرك، د شرک نه مخ اړول ذکر دی. غټ لغو لغو او للزکات فاعلون باعتقاد التوحید دی پدې. او لفروج محافظون دې کې حفاظت دی د خاص اندامونو. او لامانات وعهدهم راعون في الامانات والوعدو خیال ساتي. او على صلات محافظون کی کمیت دی، هغه کیفیت شو دا کمیت شو، اوقات خیال ساتي. او بیا ورپسې د هغې نتیجه ده او بیا عقلي دلایل. الله رب العزت فرمایي قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب شو مؤمنان. منزل لپاره چې کله آواز کېږي بنده ته حي علی الصلاة حي علی الفلاح، کامیابۍ طرف ته راشي. اوس بنده ته اختیار دی کامیابۍ طرف ته راځي که نه، الله رب العزت ورته کامیابي دی. قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب شو مؤمنان. تحقیقا کامیاب شو، بتحقیق کامیاب شو مؤمنان. کامیابی دورسل المؤمنان الذين دا مؤمنان هم بي، الذين دا مؤمنان جلي هم بي في صلاتهم ومنذر کی خاشعون، خشوع کوونکي دي. ومنذر کی دي خشوع کوي، خشوع او خضوع. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بندو دي دا مانځ کې ډېر خوځې دراوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حدیث مفهوم دی ورته فرمایي په چرته د ده په زړه کې د الله یره وي، خشوع وي، نو بیا به ده خضوع کولي اندامونه به یې نه خوځولي. نو دا خضوع عام طور نور پکې مفسرین بدله کیسې خو عام طور هغې ته ویلی شي چې په اندامونو باندې کوم څیز کېږي، په اندامونو باندې ارام او سکون او خشوع د زړه ته ویلی شي. نو چې د زړه سیسټم سیټ وي بیا د اندامونو هغه ډېر ټیټ وي، او کله ناکله اندامونو هغه ټیټ وي ډېر، خو د زړه هغه برابر نه وي، دواړه برابر وروالی نه یې توفیق راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خاشعون، نو تاسو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته عبادت کې ان تعبد الله کأنک تراه، داسې عبادت وکړه ګویا ته الله په خپلو سترګو ویني. داسې عبادت حدیث شریف کې راځي دا بنده سجده لګوي گویا دې سجده د الله په قدمونو باندې داسې معنی وی که داسې عبادت نشي کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بیا خو داسې عبادت وکړه که دغه شان نشي کولی نو بیا داسې عبادت وکړه فإن لم تکن تراه فإنه یراک، کم از کم چې دا کیفیت وشي چې ته الله نه وینې تا خو ویني که نه، چې دا کیفیت وشي چې ته الله نه وینې تا خو ویني که نه. الله رب العزت تعالی
الذين دا مؤمنان دا ایمان والا هم فی صلاتهم فمنذرو کی خاشعون اے مخبتون. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مخبتون و متواضعون دیبا تواضع کئی او مخبتون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا. کسو کی طرف ته ونګوري نه د سترګو په ګوتونو کې نه بسر اړې راړې ها یو په خپل مانځي کې نه ګوري د سینې د دوه بیا د سره مون مارشه د سر د تو چې بیا مون مګور شي او د سترګو په ګوتونو باندې کتل چې دا باندې بلکې اکثریت مګور. عبداللہ ابن عباس یقول خاشعون اے مخبتون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا فی طرف ته کس طرف ته ونګوري ولا يرفعون ايديهم في الصلاه او پمانځه کې به هیڅ پیسه لاسونه اوچتې نه اخوا دې باندې کې الله دې وساتي. الذين دا مؤمنان في صلاتهم فمنذرو کی خاشعون خشوع کوونکي دي. علي رضی الله تعالی عنہ په بدن کې تیر لا او دې چې مانځه ته ودرېږم بیا راته تیر وباسي دغه چې مونږ کې به الله د یاري د بدن نهایت نه راځي. او د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ مبارک راځي چې کله به مونږ کوو نو دا مارغان برات د پاسه په کې ناست داسې باندې د سره خوالیدل. والذین دا مؤمنان هم بی عن اللغو د لغونا د شرکیاتنا معرضون اعراض کوونکي دي. د شرکیاتنا اعراض کوونکي نو دا د مسلمان کار دی چې دی با په مانځه کې عاجزي کوي الله په مخ کې په نهایت عاجزي کوي او د بندګانو سره په عاجزي کوي. دا چې څوک راځي عزت دا پکې نشته چې دا بلانکی صاحب دی دا ډیګري صاحب دی چې څوک راځي عزت ته چې چا نه راکړي رسول الله صاحب چې کله د امریکا نه راځم نه یو ګټه په ایرپورټ باندې کې راته وی چې ته بچا سر ملاويږي ستا بچا سرکاري طالب وسوک راځي دا کیسه خو سمه ده معلومات تفتیش بل پورو کې بیا رسو تنقول نه وی چې واپس کوم څه یو ګټه مې کینی چې چا سر ملو شي کوم هم شخصیت دا ویزو اته چې اورا چې کوم خلک مال رال اغم اهم دي چې زه چا لاله اغم زماده لپاره خبره ده. الذين هم في صلاه او بل دیوا عن اللغو معرضون چې دا الله رب دې د لغو د شرکیاتو نه په اعراض کې لومبنه نمبر خبره. دویم نمبر یمین لغو د اخر چې په قسمونو کې عدد به بار خبره قسم بار خبره قسم دا باندې د مسلمان شان نه دي عام مفسرین وي. او بل خبره اے عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي لغو ستوي عن الباطل والخلف الكاذب وی دی با د باطل سیزونو کوم سیزونو کې چې د نه د دنیا او د آخرت د هیڅ پیژنې د هغې نه به ځان لرې ساتي لکه استاد محترم دا پر برکاتو منادي ورونو فرمایي والخلف الکاذب او د دروغو د قسمونو نه به هم ځان لرې ساتي اے معرضون تاریخ د سره به وی نه ځان به لرې ساتي الله والذین او دا مؤمنان هم عن اللغو دي د دغه لغونا معرضون اعراض کوونکي دي. والذین او مؤمنان هم دوی د زکات لرا فاعلون کوونکي دي مؤکدون ادا کوونکي دي د زکات لرا ادا کوونکي دي. د مؤمن بشان دی چې د زکات ادا کوي که چېرته د وروستو سره ولګي او که چېرته د مکی دور سره ولګي چې صورت مکی دي نو بیا به والذین هم للزکات فاعلون. للزکات په معنا به د تزکیې والي د پاکې علامه لوسی رحمه الله فرمایي نو دا مؤمنان چې دي د خپل نفس پاکې خپل ځان پاکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیوټي وان ويزکیهم بخلق الباطل پاکي د باطل عقاید ولې صحیح کې دنه چې کوم عقیده ده د رضایلو نه بچي شرکیاتو نه بچي تکبر حسد بوس کینې نه پردونو نه بچي دا نه وباسي یا والذین هم للزکات فاعلون او دا کسان دي چې دا پاکي کوونکي په باګه کې داسې حد ته رسیدلي دي چې دا الله توحید منل دی او په دا عقیده باندې مضبوط. والذین ودا مؤمنان هم للزکات زکات لرا فاعلون مؤدون دا کوونکي دي. والذین مؤمنان هم دي ولا مؤمنان هم
اندامونو لرا فرجونو لرا حافظون حفاظت کوونکي دي دا به د مسلمان صفت وي چې د خاص اندامونه به بې ځایه نه استعمالیږي هغه زنانې ته د مجاهد برابر درجه ورکړې شوې ده کومه زنانه چې د خاوند په غایبوالي کې د خپل اندام حفاظت کوي د جهاد برابر مرتبه ده والذین هم لفروجهم حافظون دا د مؤمن یو صفت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم بنده چې ما د دوانو د جامو ترمنځ چې کومه د غوښې ټوکړه ده یعنی ژبه د دې ضمانت راکړه او کم بنده چې د دواړه پاخیزینو ترمنځ د دواړو بدنانو ترمنځ چې کوم اندامونه دي د دې حفاظت راکړي زه د جنت ضمانت ورکړم الا على ازواجهم مگر بیان د دیونا او ما ملکت ایمانهم او هغه چې مالکان دي د دوی خلاصونه داو فانهم بس یقینا دغه مؤمنان فعدم حفاظت دامون عنه ما دغدوان ټولګونه غیر ملومین ندی ملامت کړی شوی الله رب العزت فرمایي الا على ازواجهم مگر د مؤمنانو ته دا اجازه شته چې د بیبیانو خپل بیبیانې چې کوم دي او ما ملکت ایمانهم یا هغه چې د دې خلاصونه د هغې مالکان دي د وینځوي ته چې دا د انسان په اختیار کې وي نو که خپلې ښځې وي او که وینځې وي وایي فانهم غیر ملومین نو فانهم بس یقینا فعدم حفاظت د دې اندامونو کې اوس که دي دغه ته د خپل اندامونه استعمالوي خاص اندام چې کوم دی نو ده ته بیا اجازت دی غیر ملومین په ده باندې بیا څه ملامتیا نشته فمن ابتغى بس هغه چا چې ولټوله نو څه ولټول دفع د شهوت یې وکړله دا خپل شهوت یې بې ځایه استعمال کړو یا رفع د شهوت یې وکړله ورا ذلک علاوه د دغې لارونه د خپلې بیبي نه او یا چې سړي وینځي د هغې نه علاوه نورې لارې چې څومره دي هغه که لواطت دی د هلکانو سره زنا ده هغه که د بلې زنانه سره زنا ده هغه که د لاسو نه کار اخیستل دي هغه که داسې نور انسان پرې پوهېږي نور څه یو څه بل څه وي دغه کارونه بنده کوي نو بیا الله ربالعزت فرمایي وایي بیا چې دې په ځان باندې تېرې کړي زیاتېږي تاسو ناست نه دی دارالفتاګانو ته کنسلې راځي نو د مفتیانو پسې کنسلې راځي دا خلک ګډ ټاله فتوا ورکړې ستا داسې داسې دارالفتا کې چې کېږي پته باندې بله خلک شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله آخري عمر کې نابینا شوي نو یو پېره په لار باندې روان ډېر شور او غوبل و یو ځای کې چېرته علاقې ته ته چانې ته اوس خپل شاګرد ته وشه خادم ورسره هغه ته وایي دا شور د څه دی وایي صاحب پرېږده وایي ته څه کوې موږ خپل منزل ته ځان ته ځو پرېږده هغه ورته وایي نه وایي ته وګوره کېدای شي زموږ دپاره پکې څه چې هغه لاړ واپس رالي وایي صاحب جوګي ناستې جوګي څه جوګي ناستې وایي څه وایي وایي هغه دا خپل د متیاز والی نیسلې ده د متیاز والی نیسلې ده او وایي چې د الله ربالعزت چې دا کوم نوم دی په دې کې دا الف دی هغه ده الله ربالعزت ګوره اوس شاه صاحب روان دی عن اللغو موردون دا ټول دې څیزونو سره لګي د لغو نه به ځان ساتي او چې کوم ځای کې د خبرې ضرورت دی هلته به بیا سمه خبره کوي نو شاه صاحب رحمه الله ته وایي وایي هغه خو دا وایي چې دا الف چې کوم دی نو دا علی تناسل ده زمانه هغه بخارو او چې کوم هغه عوامو هغې له به بیا دا نه وایي چې وایي عوامو ته وایي چې تاسو پر دا واقع عقدي هغه په علمي دلایلو بیا نه پوهېږي شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله خواله ورغی هغه جوګي ته وایي نظر یې نه لګېد هغې جمع کې ودرېده وایي غلط دی وایي غلطه وې وایي ځکه غلطه وې چې د الله ربالعزت چې کوم نوم دی په هغې کې چې کوم الف دی د هغې نه بره هم نقطه نشته او لاندې هم نقطه نشته او ستا د علی تناسل نه لاندې دوه نقطې دې نه خو لاندې نور سامان دې سره دا تاسو ناست نه راغلي شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله له هندو راغی ورته وایي مسلمانۍ کې خو خبره راته وکړه چې الله پاک هندو دي که مسلمان بعد خلک وایي کنه په فیسبوک مفتیان چې کوي وایي د خدای مذهب نشته د خدای مذهب هغه ته باندې څه کوي د خدای مذهب شته یا نشته دا نه سره سري اوسېږي
خو ته ستا کار څه دی چې ته د خدای په ذات کې خبرې کوې د خدای عامې خبرې چې کومې مشهورې دي متشابهات ورته موږ وایو په هغې کې زموږ دپاره بحث منع دی او چې بیا ته یو نوې خبره په خپل ذهن کې جوړه کړي او په خدای ورچسپان کړي په هغې کې خو بعد سره منع دی شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه ته وایي دا خدای پاک هندو دی که مسلمان دی شاه عبدالعزیز صاحب ورته وایي عام کس و دغه عقلي جواب ورکړي خدای پاک مسلمان دی دا څه نه ویل خدای پاک وایي چې ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره زه تاسو ته حکم کوم چې غوا حلاله خدای پاک کې تېر شوي دي خدای وایي چې غوا حلاله کړئ نو که خدای هندو نو بیا به دا چې غوا حلاله كيف دار من عشان نعم إسلامية مفتي بلا شاس دي مفتي ده يبيكي بلكي بابا تصدق غلام صادق شيخ سے جمعیت الاسلام کی مصوبات سے قبائل صدر شیخ الحدیث کو داغه شاګرد مفتي بلا شاس ماشاءالله مفتي بلا شاس ته ورته چې او مفتي دراش دا حدیث کې دراش دا بل څه لاندې جوړ کړل چې د غفور خان نقطانکی سیب هغه د دعا لپاره درخواست کړی ټانکی نمبر دکان او داسې وي دا ته وایي هغه ورته یې هم کنه وایي سیب دعا له دغه ولګېږي ترجمه کوم چې ولګېږي څو هدي د دعا کې مطلب نه وي دا ته چې په دعا کې وې چې ټانکی دکاندار د غفور خان مارکیټ نه هغه ټانکی نمبر دکان چې هغه د دعا لپاره درخواست کړی دا د په دې کې مطلب چې د پای په باندې دا خبره وکړي د ټول غرض په دې دا خبره دې کې مفتي سره ورته د مافیات دا چې کې ناشنا دا اوس واخه خیر شوی دی مفتي سره الله سره مفتي اعظم دویش حقیقت دا میدان دی هغه په ورا یو کس ورته وي سه پلار مې مړ شوی دی مور او مسعود رښتانه او جیدات دی صرف زما کې بل تمہارا پرګوم نه کې دا جیدات او د خپل د مور وراثت تاسو هغه د ټول مرشد کار دی هغه دې کې نو بل سبب نو ځنا څنګه څه کې مو چاله په مطلب یو څه څه باري کې مجبور د انسان په څیر د مخ راوړو دا کشن روډ سنوم دی هغه دې پلان کې امان نه دی الله دې فمن ابتغى وراء ذلك فسبجا جولدولا على ولدين بللان يا بلس فأولئك نذاكسان هم العادون هم دي دهنا تيريدون كيري دهنا تيريدون كيري بغاوتون والذين ذاكسان هم لأماناتهم كل أمانة لنا وعهدهم ووعدوا لنا راعون پورکون کی دین وعده پورکه امانت پورکه دا امانت بیا بیا کیسه حدیث بیا یو 4 چا پیسې کې وله کسل به در سره کې خو دغه زړی دشتي ته چې دې پسې بولل زنه وی ورکم د دین دا امانت نه چې در سره کې خو دا د اجازه نشته چې دا وسیل به خبرو کې تاسو سره یو کس کوي د قطع تعلق چې تاسو نه چا تعلق کړ چې د دې اصول باندې اصول دادي چې ستاسو د هغه ترمنځ کوم دراز نیاز خبرې چې هغه تخکاره نه کړي زمونږ سیاسي خلک یو بل سره وادي وي دغه یو بل سره مخالف وي بس یو بل طرف درس یا حدیث کې راځي دوه کسان ناستي یو کس خبره کوي او د بل داسې وی چې اګرو کا خبره کوله نو د دې مطلب دا چې دا خبره دې تاسو سره ساتل غواړي بل چا ته کول نه غواړي دا به نه کېږي بل حدیث کې راځي المجالس بالامان مجالس چې د امانت په مجلس کې یو خبره وشو بعض خبرې د مجلس سره خاص ابدا باندې او چې تر کومه په مسلمان کې د راز خیال او په سیاسي مسلو کې د راز لري په دې باندې باقي کتابونه ځان ته لیکل شي چې کوم قوم یا د کوم بوج والا دا راز راخاره شي هغه بیره کوي کوم اداره شي خیال ساتي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون دا مؤمنان دي خپل وعدو لرا او امانتونو لرا پورا کوونکي دي والذين هم على صلاتهم او دا مؤمنان په منځونو باندې يحافظون حفاظت کوونکي دي انتم د مستذکر او دلتم د مستذکر دا ولې څنګه چې لومبني حساب د مسکی د
د مونږ لپاره ډېر اهمیت دی په اسلام کې. هغه اسلام چې بغیر د مونځ وي وي یو بنده دی د هغه سر نشته هغې ته څوک بدل وایي د لاش دی. دغه شان د اسلام مثال دی چې د څوک مونځ نه کوي د ده اسلام داسې دی لکه څنګه چې بدن بې سره دی. الله دې له توفیق راکړي. د مونځ حفاظت پکار دی. اولئک اوس د دې نتیجه درته بس اخري ذکر کوي چې چا دا صفات خپل کړل په دې لار باندې روان شو. الله رب العزت فرمایي چې زه ولله څه وکړم. الله وایي والذین ودعوا مؤمنان الله اولئک هم دکه کسان هم الوارثون هم دي وارثان دي مستحق دي د څه الذین دعوا مؤمنان یرثون الفردوس دیبا وارثان ګرځي د جنت الفردوس. فردوس په رومي لغت رومي کې اصل کې د دې معنی د بوستان باغ ته ویل شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا په جنتونو کې اعلی او جنت دی سبب وي د دې چت چې دی هغه د خدای عرش دی. د دې د جنت الفردوس چت چې کوم دی یعنی دا د دې چت دی وي د دې چې کوم چت دی هغه د خدای پاک عرش یعنی خدای پاک د نږدې مقام دی. الله دې رانصیب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم بنده د حدیث مفهوم دی د ځان لپاره یا د چا لپاره جنت غواړي نو د جنت الفردوس غواړي. الله دې رانصیب. الذين دا مؤمنان يرثون الفردوس دا وارثان ګرځي مستحق به ګرځي د جنت الفردوس هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه وي. ولقد خلقنا الانسان عقلی وجه عقلی دلائل خدای پاک د صفات ذکر روز د عقلی دلائل په وي. الله وي من پیدا کړی انسانانو لرا من سلالة د سلالینا د خالص من بین خټینا. الله وي د خالص خټینا می پیدا کړی خالص خټا سلاله اصل کې من سل د سلنا او سل ویل شي اخراج الشيء من الشيء چې یو څیز د بل نه راوباسي دې ته سل ویل شي. عرب ولوي وسللت شعر من العدي وي دا بختم چې دا مې د ورونه راوباسي. الله رب العزت فرمایي دا خالص خور نه مې پیدا خټه نه مې پیدا کړی. ثم جعلناه بیا من وګرځول نسل د انسان لره ته مې دا نه اصل مې دین آدم علیه السلام پیدا خدا نسل مې ول بیا سوکو. ثم جعلناه بیا وګرځو موږ د انسان د نسل لره نطفه فی قرار مکین پسکی په اغازه د آرامګاه محکمه کې په آرامګاه محکمه کې دا نطفه داسې ځای ته ورسوله د مور رحم ته چې د هغې نه ماشوم چې دی دا پیدا کېږي دا راغټېږي هغې کې جوړ شي بیا ورو را تیارېږي. الله رب العزت فرمایي اصل انسان مې د خاورې جوړ کړ بیا د هغې نسل مې چې دی هغه مې د داسې نطفې نه چې هغې په یو محکوم مضبوط ځای کې چې دی خپل فکر راوکړو د هغې نه بیا د بندل پیدا شي. الله رب العزت